نن سبا دکان وغیرہ په کرے نیولو نه مخکې دکان مالک ایڈوانس په لکونو اخلي بیا هر میاشت کری هم اخلي دا خبره پوسټ وکړو مولانا صاحب دا ایڈوانس یو منټ ماته متوجه شه دوه قسمه ایڈوانس دی یو دا کورونو کې خلک علي او دا په دکانونو کې خلک اخلي یو رواج دی یو ایڈوانس لږ ماته ګوره یو پیشکی کوي لکه ایڈوانس والی او بیا ورته وي چې بس دا ایڈوانس کې به دا کری مجره کېږي ایڈوانس کې به دا کری او د دې ایڈوانس په وجه کری کنه کی نو دا خیر دی دا پیشکی کرایه شو د کیسه معنات نشته پیشکی کرایه ورشو او چې دا اغله پیشکی کرا پیسې مخکې ورکړلې پیشکی کرایه نو هغه ورته دکان کې ریټ کم کینو څه ګناه پکې او یو دی چې دا به تاسو سره امانت پرتی وي نه پرېږي په خبره بل دی دا بسي امانت چې کله زه دا دکان پرې د مال براکې امانت شي دا ولې ته اخلي سبا دکان خراب نه کی د بجلی بل په شارټ نه کی دکان به کې میټر د مالک په نوم لګېدلی او دې مثلا اے سیګان او لګي او د هغې نه پس یو میاشت بجلی بل ورنه کی په بل هم ورنه کی په بل هم ورنه کی نه کنه پور کړی نو پتا باندې به کم از کم 40,000 روپے د بجلی بل راشي بیا به څه کوي سره رنگ خراب کی پکې خراب کی بجلی خراب کی کلکې شیشې خرابې کی دا ایڈوانس ته امانت پرې رسپټ کی اوس دوه خبرې ځان کوي کا دا ایڈوانس ته په صورت د قرض کې اخلي لکه تاسو سره قرض شوي بیا دغه فائدہ نشي اخیسته کل قرض جر نفعا فهو او په دا ایڈوانس په صورت د امانتي نو بیا به هغه تاسو وګورئ چې لکه دا خو تاسو سره امانت دي او ضبط نفع علم نو دا جایز دی بیا امانت په اذن دا هغه مالک ته فایده غشته شي فرق څه شو فرق دا چې امانت نه ته فایده نه اخلي تاسو سره پرتی ورکه شوي نو دا غځای شوي او کما ته اجازه راکړه چې ته خپل فایده اخلا او دا رکه شوي په ما خاوا نو هغه ایڈوانس کې هغه سړی ته به چې ورو دا پیسې بس ما سره سوي امانت قرض نه چې دې فایده نشي مغشته دا ما سره امانت او چې دا ستاسو سره امانت شوي نو ګورې کودارو کې شستارو کېږي نو تمالي اجازه راکړه چې دی ولګوما چې کله ته بیا دې دله بدل کړ نو چې بیا تعالی هغه اجازه درکې نو تعالی ته انتفاق شتل جایز شو او کورو کې شوي نو هغه فایده شو تاوان په تاره دي کوي په خبره دا یو سړی قرض واخلي او بیا واپسې کې استحصالا 100 روپے زیاتی ورکړي خیر دی چې شرط یې لګولې نو دا چې ممانعات نشته ڈیولر سے ہار بنانے کے لیے سونا خریدنا کیا یہ بیع صرف ہے بالکل اگر بیع صرف ہو تو بیع صرف پہ آسمان میں قبض شرط ہے بالکل اس میں بیع کے وقت قبض تو نہیں ہے بلکہ یہ بھی صحیح خبر دے پڑا در حقیقت دل نیٹا ورکی کہ طالب ادا کالے جوڑو ما نو دا بیع ستا اس ندا دا وعده دا بیع دا دی وقت غستا بیع انا پیسے خود نہ ورکے صرف دمرا چې صحیح دی ولا ورکلا د صحیح کې دا فائدې چې اسنه د شی جوړ کوم اونه تخسرانه نو یو صحیح دی ولا ورکلا به نه ده دې تسوی نه کیږي وعده هیڅ څه صرف پاتې کو هغه په تیرو تو کالی جو کې د صحیح چې څومره دی ته مال پیند ته له جوړ کا او هغه خبره ته وی غوړي دې کې ځاتې کیمرا شي اخو دې جوړی کړي چې ما سزيات جوړ کړي چې ما تد وکم جوړ شي کړي استا خوښ نشي هغه دی نه پوهیږي خبره دې کې تعالی خيار رؤیت ته چې هغه جوړ کوستا خو نه شروع ده نه تاسو ما بل دې خدا خدا بل څنګه جوړ یا دا قرور تاسو مال پکې د غزيات لګولې دي پاسا کما لګولې ده چې دې بیکاره لګولې نو بیا ورته کول شي تیار وې ته تعالی لپاره نو دا وعده ده به نه او چې کوم وخت تعالی کالی درکې الله اکبر دې کوم وخت کالی درکې او ټول پیسې بنا دی اوس به اثر ته اوس یک پیسې کالی درکې نو ټول پیسې به نغد هغه وخت سره ورکې نو به کې څه اشکال نشته او دا چې څه کله مخکې دی وخت سره جوړو کې نو دا خو صحیح ورکې ته دا وعده ده بیع ده دا د خیار د بیع نه ده کدی ولې د کاری د خوښ وابله تیار وې تر دا او کدی خوښ نه کړي بیا خل نو چې کله بیا ته وروړي کالي ټولې ورکې بیا به قرض نه کې په بیع اثر کې بیا قرض نشته بیا ګناه ده مختلف قسم اثر مکس کړي او بیا خرڅوي مشتری ته د خوشبو پته لګي بعض دوه قسمه اوتوري هغه کې لیکلي چې دا مشکل دي عربو کې دا وی مشکل مختلف قسم عطور یو ځای کړي خیر او کچر ته تاسو باندې مشک خرڅي او دوکر سره کوي بل شي پکې ګډ کړي وي مشک نه خبره چې دا ګناه ده
एडवांस का ज़कात किस पर है ورما د خبر اخلاص کړه چې کدا پیشکی کوي دا تا وصول کړی دا نو زکات به تا ورکې زکاتې مالک او کدا پیشکی کوي نه دا کوي ته بیا له اخلي دا دغه امانت تا سره پروت دی نو بیا زکات تاغه پتا نشتا یو سړی د چانا یو شی اعاره واخلي او هغه هلاک شي نو تاوان ست نشته تاوان که ظلم نه کوي د کتاب مدرسې کتاب درکو او ته په صحیح طریقې استعمال او هلاک شو پتا تاوان نشته ولیکن کتاب په غلطه طریقې استعمال او تا ظلم او غلط او غیر کتاب خراب شو هلاک شو نو بیا تاوان ورکې 225 شاه بسم الله الرحمن الرحيم باب الصلاة تحت العبد ومما حدثنا عبد الله بن يوسف قال عمر بن عبد الله بن ابي بكر بن الرحمن بن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها یو خدا آزاد شو نو په کوی رسیات ولا ورته شو دا شو چې اوس دې نه د مناسبت تبع دي چې کته د خپل عبد خاون سره پاتې کېږي هم او که نه پاتې کېږي هم یار ولا ورته شو وقرض الولاء لمن عاتق مناسبت ده قضیه چې پاتې کېږي نو حرمه تحت العبد شي یار وقرض الولاء لمن عاتق دې په حق کې ویلي ودخلوا حرمه على النار كفى غروه وقرب الذكر وخبز وأذم من أذم البيت ما كفى ذلك فقال لحم تصدق على بريرة أو تقو صدقة نفري قال هو عليها صدقة ولنا هدية تبديل دي أكثر تبديل بالراجي شابة مرة أو قبل خبر براجيها خيار خزل كالدي عبد حروي أو مخزاوزي حروي فأبدي إيه تفصيل الله رواه دي مثنى ووف معنى أو ثلاث أو رباع هذه خلق دينا أثلث قديم عليهم مثنى دوا روشوي ثلاث دري شبكشوي ندول لشو كده رباع سلور أثلث شوي وهذا فرد متقي جميع د امام بخاری کې نه وو په معنا دا او دی او مسنان دو ماخلا دا تکدا معدول د ثلاثه نه دی کنه دا په اعتبار د افراد دی الکه اصلي اخون توي وي 15 روپیا وېشا تو 15 نو هغه فلان به لاس والی کې 15 بغوالي نو خو وي چې تاسو هغه 15 ویلي دی ویلي 15 جمع 15 خو لس بیا به څه کې وسته دا تکرار په اعتبار د افراد وي ها 225 شاه فقبل وي ولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع مثنى او ثلاث او رباع شابدي ولی ما ویلو پرون تیر شو چې یتیما تطویل کېږي حقیقي خواهد دوی چې پلار مرد نه بالغ ده په بل اطلاق کېږي چې بالغ شوی ده مخکې ده بعد امهاتكم اللاتي ارضعنكم کومې میندې چې تاسو له پیدا کړې دي ويحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب او حرام دي د رضاعتنا هغه چې حرام دي د نسبنا دا قاعده کلیه نه ده اکثریه ده دا قاعده کلیه نه ده دا کما یو ده اکثریه ده مثال در کوم د رضاعي خو یو زید د عمر د مور پیس کړی دي نه پیږي په خبره زید د عمر د مور نو په دې زید د عمر د مور ټول جنکه حرام دي پیږي په خبره او د زید رور لا د عمر د مور په نه دي د زید رور لا د عمر د مور ټول اولاد جایز دي نو د نسبی رور سره نکاح ممنوع ده ځکه د خپل رور دی الله هغه کوي د نسبی رور سره د یو جنې د خپل نسبی رور سره د یو جنې د خپل نسبی رور سره نکاح ممنوع ده ولی رور دی کنه او د یو جنې د خپل رضاعي رور سره نکاح جایز ده د یو جنې د خپل رضاعي رور سره د رضاعي رور نکاح ولی ځکه دا رضاعي رور خو د مور پیس کړی دي لیکن هغه بل خو د مور پیس نه کړی
نو دا قاعده کلیه ده او زبا یو توجیه پکې بل هم ده ودا کافی ده زو سر پسې اشاره وعلى تنقل رجل يستأذن في بيته حتى لو قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل يستأذن في بيتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلانا لعمي عبد هذا فلان كده ده حبسيه ترى دي جوړو اي شي فورن اي شي لو كان او خير دي ولو كان فلان حيا قلت رياض كردات وما بداخل نعم الرضاعه تحرم ما تحرم من الولاده اکثریه ده چې په ولادت کې کم حرامي لکه نسبی تر بدعت کې به حرام داخلي دي شي در باندې ها الکه د رضاعت کې ته یو قاعده او خیر ویل ما غالبا څه ویل والجانب شیر ده اما خوښ شوان دا څه قاعده د توخیم ان شاء الله چې تاسو هیڅ مشکلات نه لري والجانب شیر ده اما خوښ شوان والجانب شیر ده اما خوښ شوان والجانب شیر خوار زوجان فروع والجانب شیر ده ودي كما مالا يرى دا نه یو کنه بس دیکھو ahora وای ربا والجانب ذی جانب وذی جانب دی او شیر دا وجنا ذی جانب شیر ده هغه په ورکول کې ته وي شیر پيو ته وي شیر په جنې په شیر ده څوک شو مرجع زعما کوئی شاون ټول خپل شو والجانب شیر خوار شیر خوار دی رضیع ته وي کې پیس کی زوجانو فرو سمانا د دې شیر ده د طرف نه ټول خپل شو کمه خدي چې کم الک لپه ور کړی دي د شیر ده د طرف نه ټول خپل شو بس څه مطلب د شیب د مرضعه د خپل شو داسې فرض کله کړه د مرضعه خپل زوی کی داسې فرض کله کړه د مرضعه نو د مرضعه کم خلقو چې د خپل بچی سره نکاح حلاله د سره حلاله او د مرضعه د کم رشتہ دارانو چې خپل زوی سره نکاح حرامه د سره حرام ویګه او د مرضعه کدا د جنوي نو دا د مرضعه خپل ټول خپل شو دا چې فرض کله کده مرضعه چې خپل لوري نو چې خپل لور د مرضعه کوم له په نکاح کې ورکول جایز دي نو دا جایز شو او چې کوم خپل له په نکاح کې ورکول ناجایز دي دا ناجایز شو نه پوهیږي والجانب شیر ده هما خوښ دا باندې چې خپل شو دا چې ټول په حرام دي ټول خپل شو دا رضی داسې فرض قبل لنه څه وایا رضی داسې فرض کله کله د مرضعی زوی وي که جنوي د مرضعی لور بس د مرضعی زوی سره ار یو سره چا سره پیس کړی دی او مخکې رستو دي چا سره په یو ځای کې پیس کړی دی او ټول سره نکاح حرام ده ولی لورې ده بس د مرضعی خاوند دی پلار د مرضعی روري ترشو ویږي په خبر د مرضعی هغه څه شو ماما شو د مرضعی د خاوند روري ترشو ویږي نه دی د مرضعی رواره د ترز وی دي نکاح کې د مرضعی د خور وی د ترز وی دي نکاح کې الله هغه کویږي دا غلن مثال دی لږ د مرضعی پلاری نکاح شو د مرضعی د خاوند پلاری څه شو نکاح شو په دې کې پیښه والجانب شیر خوار د دې طرف ته نساء د دې رضیع د طرف نه نساء زوجان د طرف زوجان سمان
زوجان دا که دا جینۍ وه د دې خاوند د هغوی زوم شو زوجان که دا جینۍ وه دا مرضعه د دې خاوند د هغوی څه شو نو د زوم سره چې د کومو خپلوانو نکاح منه د ده منع او زوم سره چې د کومو خپلوانو نکاح جایز او که دا الکي نو ښځه د هغوی نګور شوه الله اکبر که دا جینۍ وه د دې خاوند د هغوی څه شو زوم بس زوم نو زوم سره نکاح کېږي نو د مرضعې د دې جینۍ خاوند سره هم نکاح نه کېږي ٹھیک شو خبره او که چرته دا سو جینۍ وه دا الکو نو ښځه یې څه شوه د هغوی نګور شوه نو د مرضعې خاوند سره نکاح منع شو پوهېږې په خبره زوجان نه او فرو څه معنا فرو دا معنا چې د دې رضیع طالق دی که جینۍ ټول لاندې د هغوی خپل شو دا رضیع د هغوی زوی دی که نه د رضیع زوی یې څه شو نو څه د رضیع لور یې څه شوه نو څه او که دا جینۍ وي نو دی لور ده د دې زوی یې څه شو نو څه لور یې څه شوه نو څه فرو او باقي ټول حلال دي صرف زوجات او فرو باقي د دې رضیع ورور د هغوی نه پردی د نکاح ورسره کېږي د دې رضیع خور د هغوی د پردی د نکاح ورسره کېږي د دې رضیع مور د هغوی د پردی د نکاح کېږي د دې رضیع پلار د هغوی د پردی د نکاح کېږي نه پوهېږې په خبره د رضیع د طرف نه څوک خپلوان شو زوجات که دا جینۍ نو خاوند د هغوی زوم شو بس ګوره خپل زوم سره چې چا کېږي د دم کېږي خپل زوم سره چې چا نه کېږي دم نه کېږي او که دا الک وي نو د ښځه یې څه شوه نو خپل انګور یې بس پرسته خپل انګور سره چې په قوم کې د چا نکاح کېږي دې سره نه کېږي چې نه کېږي دې سره نه کېږي او فرو څه معنا د دې بچي د هغوی نو څه شو د دې بچي د هغوی څه شو نو څه شو نو خپلو نسو کې چې چا سره نکاح کېږي د دې کېږي چې خپلو نسو چا سره نه کېږي نه کېږي او د دې نه علاوه چې کوم دي د دې رضیع یا رضیعې رونا خويندې مور پلار نیا نیکه تربوران ټول پردي نکاح کېږي څنګه قاعده مې ته وکړل دا داسې قاعده ده چې دې کې څه مشکل نه جوړېږي تا ته دا بس لنډه دا شوه چې دا رضیع یا رضیعه د دې مرضعې خپل بچی کا څه کوه خپل بچی نو د خپل بچی سره چې د چا نکاح کېږي د سره هم کېږي د خپل بچی سره چې د چا نه کېږي د سره هم نه کېږي هغې طرف نه داسې شوه او د دې طرف نه څه شو دې خپل زوی دی نو ښځه یې نګور شوه دا خپله لور ده نو زوی یې څه شو خاوند یې څه شو زوجات او فرو د بچي د هغوی نو څه شو بس او باقي ټول پردي داسې قاعده مې درته وښوله انشاءالله العزیز چې که تا پرې لږ سوچ وکړ ته لږ د خاص نه سوچ دې خوا واړوه خبره حل کړي او که ته دلته ناست ما سره او زړه دې د جانان سره په کار نه کېږي الفلام اخونانو راوړه چې دا شیر وستو دې د شیر ورته وایي ځکه نه فارسیبانان د ما سره دې دپاره یو لفظ استعمال کړي چې شیر کم مې نوشم شیر مې نوشم مې نوشم لکه شیر مې نوشم ټیک دی او ګنډېری جویم ډوډۍ خورم نان مې خورم شیر مې نوشم ګنې جویم مې جویم بنې لکه نه دا خو د پښتو نه جوړه کړه پښتو نه جوړه شکر نه جوړ بیا صحیح شو خیر که پښتو نه جوړ کړی خو بیا نه منم شوف بل اصل کې دا مې ځکه وی چې دوی د غنی د پاره مې خوریم لفظ استعمالوي دې د پاره کوم لفظ استعمالوي مې خوریم لفظ استعمالوي
زه بس مې جویم ټیک شوه دا پکې نه مې تو استاد شو په دې مسله کې زه هم وإن قال حدثنا حرب بن نافع قال حدثنا شاعر بن جبريل قال أخبر عروة بن جبريل أن زينب بنت الإسلام أخبرنا مكتوبة رضي الله عنها وعمر بن أبي سفيان أخبرنا أنا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو او توي ام حبيبه زما خور په نکاح والا ابو سفیان لور وی او تحبين ذلك دا خوخه بن خسوک نه خوخه وی ان لست لك بمخليه وی زه خو ستاره لپاره مخليه نه مس یو خو نه مکه بن نه خوخه اخو چې یوینو بل نه خوخه نه غیر نه خدي ویږي په خبره مخليه خو نه ما واحب زخ وخو احب چې شریک شي ما سره په خیر کې چې تاسو زوجت دي اختي دا خو خیر چې ما خور ما سره شریک شي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يحل لي قلت فإنا نحدث منك خدا خبر ملاويږي چې ته اراده لري چې په نکاح لور د ابو سلمہ او ام سلمہ لور قال بنت ام سلمہ حيران شو ورته قلت نعم قال لو انها لم تكن ربيبتي وخذ ما ربيبه فحجر وربائبكم اللاتي في حجوركم ثم لا بيام كدا ربيبه نوي بيام ما حلت لي ولحلال نوا انها لابنه اخي من الرضاعه رضاعيرون ويرا نشوا ارضعتني وابا سلمة صويبته ورأي والجانب يشير ده هم خوش شود نو نبي دا صويبه دا پیغمبر علیہ السلام هم مورشوا او دا ابو سلمة هم مورشوا نشوی پیر خبر دا رسول الله مبارک هم مورشوا او دا ابو سلمة هم مورشوا نو والجانب يشير ده دا ابو سلمة لور دا غیس شوا دا صويبه نوسته شوا نو د نوسته د ستر سره نکاح نه کیږي درويري څه خبره والجانب يشير ده زوجه غير او فروع شو پکې کړ لورم شو ها فلا تعرضن علي بناتكن ولا ما پانه كل لوم پیدا پیش کوي ها مولاد ابو لهب ومولاتا كان ابو لهب اعتقها اول زاد کړی دا شابه زکات اذا نبی رسول الله د ولادت زیره ولا ورکو نو دی په ورکړي دی نبی رسول الله لا فلما مات ابو لهب مړ شو اور وای اوریا او خود له شو دا ابو لهب بعد اهل بشر حيبه فبد شکل ځکه کافر مړ دی قال له ماذا لقيت سلام ملاقي شو ابو لهب لم اقب ادم بالكم خيرا پکې مقدر دی تاسو نه پس خیر سره نه ملاقي عذاب کې پروت دی غیر اني سقيت في هذه بعتاقه صويبه سقيت في هذه کې دا اشاره وتاوه سقيتو ما تسقي کیږي فی هذه پدې کې په سبب د عتاقت زما سويبه لرا چې سويبه مې ادا کړی دا سقيتو نو دلته بعد حضرات خطا کیږي چې په دې ګوته کې به پیر اصل یو خو سقيتو لفظ د پایو ذکر پکې نشتا سقيتو بلبن نشتا پکې سقيتو لفظ بل د قطع ګوته ذکر نشتا به هذه کې اشاره وکړه نو اشاره دې ګوته د لاس ته کړی دا کیدی شي ګوته کی وی کیدی شي دغه کی وی ګروث کی وی بل دا چې دا لفظ چې دا کم ذکر شو کم ذکر دی قال عروه وی چې سويبه مولاتن فلما مات ابو لهب عروه دا خبره کوي چې ابو لهب مړ شو نو اوریه بعض اهله نو دې نقل د بعض اهل نه کوي مجهول چې بعض اهل څوک دي عروه ابن زبیر خو تابعی دی ابو لهب په خپل نه دی لیدلی چې هډي رسو تیر شوی دی ابو لهب په مکه کې مړ دی نو دی وایي چې اوریه بعض اهله سوقي عباس دی سوقي بل دی اختلاف پکې شتا بعض اهل سوق عباس یاري سوق بل یاري اختلاف پکې شتا ته تعین پکې نشته چې دا سوق دی پوهیږي په خبره نو ګوره دا د پیغمبر بعض حضرات دینه معلومه چې د رسول الله مبارک په جون باندې د خوشاله اظهار وکړو نو دا یو فایده او په دوزخ کې ملاويږي نو کوم د پیغمبر اسلام په حیات او په پیدایش باندې د خوشاله اظهار وکړو مولانا صاحب دا د خوشاله اظهار کو چې مسلمان اونې کې کافر دی په یو سړي د رسول الله مبارک په پیدایش ته خوشاله اظهار ونه کې څه شو څه کار کوي انکار چا کړی لیکن دا کم بدعات رسومات کې کو په ولادت باندې نو دا جواز چا ورکړي یو وینځه دا یو صدقه یو خیرات هغه وخت سره دا خو په عربو کې رواج او بشارت خو جایز دی د حضرت کعب په واقعه کې دی ونه چې کله ما باندې هغه سړي زیره وکړي توبه دې قبول ده نو ما دوه جامې ورکړې
ما خو د هغې نه استدلال کړی چې په بشارت کې ورکولی شي یا یو سړي ته چا ووایي چې زوی دې پیدا شو زیری ورکوي دا خو جایز دی دا د پیدایش په وخت کې زیری ورکوي داسې خبره ده او د رسول الله مبارک په پیدایش کې چا خوشحالي وکړه نو اجر د آخرت هم میلاوي دې کو چې انکار نه دی انکار چا کړه خو موږ دلیل کې پیش کوو چې د رسول الله مبارک په ولادت د خوشحالۍ اظهار اخو هغه وخت کې مر وروستو نه کوم وخت کې د خوشحالۍ اظهار کړي پیدایش په وخت یاره موږ وایو که وروستو هم د خوشحالۍ اظهار وکړو توقع شته او چې وروسته هم د پیغمبر په پیدایش د خوشحالۍ اظهار نه کوي نو ګناه کفر دی ګناه خو لویه خبره لیکن د خوشحالۍ د اظهار طریقې دا سیم نه چې دا چراغان دی دا په شریعت کې نشته دا موږ چې کوم چراغانونه کوم جلسونه وباسو او جلوسونه وباسو دا په کوم شریعت کې دا صحابه کړي دا هغې نه زیات عشق دی تابعینو کړي دي دا هغې نه زیات عشق دی نو خوشحالۍ اظهار کوه او په یو باب کې دننه چې بدعت جوړ نه شي تاسو نه پوښتنه په خبر او بیا په 12 ربیع الاول خو وفات ورځ ده د وفات ورځ د خوشحالۍ اظهار کې پیدایش خو یا اتم دی او یا نه هم اختلاف د علماء په کې دی صحابه عجیبه دي یعنی د رسول الله مبارک د ولادت تاریخ تر نن پورې پسې جنت مونږ ته نه رسېدل علماء په کې اختلاف لري ولې دا شیدونه غوی نه دي مناو کړي کدا جشنونه اغي مناو کړي وي نو بیا به مونږ ته خدا راغلی وي کنه دا جشن مناول مولانا صاحب دا په د عیسایانو رسم دی دا د اغوی سره تشبیه ده دا د عیسایانو رسم د عیسایانو د عیسی علیه السلام د وفات د اسمان خطونه ډېر وروستو دا شی لازم کړو ډېر وروستو ګډې دل او نخرې او ډول او باجې او لس ورځې بړدین او دا خو ډېر وروستو دا یو رسم یو رواج یو انګرېز راوویسته او دا خلک یې په دې څیز باندې ورواچول اوس په مونږ کې دا رسم راوتی دی جلسې دي او جلوسونه دي او چراغات او نه میاشتې بیا چوټې پوهېږې په دغه لسو ورځو کې چراغات او دا نه میاشتې 20 ورځې بیا څه چوټې سره دا 11 میاشتې او 20 ورځې چوټې دا محبت دی محبت او عقیدت ولکم فی رسول الله اسوة حسنة دور پسې شه مولانا صاحب مولانا صاحب زه له غوندې کار لرم شیخ صاحب ته ویلي دي راغلی دی خبر جزاک الله زه له کار لرم په دې به اکتفا وکړو دا شته سبق د یاد کړه خیري هم دلته دی